نگار عالم اشدا طول جنتونو مزیران هیر اکڑی یا اللہ دا دیدار خموکو پروردگار عالم بیا بدی کلوینو بیا واللہ اعلانو کی چی و جنتیانو ہر جمعے پورز باندے بدغ میدان لرازے و انشاءاللہ زبدر لخپل دیدار خایما بیا وروان شی اعلان دورتوشی چی و جنتیانو لارکیو بازار لگے دلے دے تاسو چې زه هغه بازار باندې تیر شي چې سم خوخي پکې وایلې بیا به جنتیان روان شي کله چې هغه بازار ته ورسي هغه کې به جوسه به پرتی او انسانانو ته الله دا طاقت ورکړي چې څوک څنګه کور اغوندي اغوستلې وشي لکه نن سبا ما او تاسو سپینی کپڑے اغوستي او غاړو کو تا شنه کپڑے واغوندي لار شو کو تا تورې کپڑے واغوندي بدل شي سرمن خو نشي بدلای کنه هغه دنیا کې به جنت کې به بیا سرمن بدلیږي د مخ دا کواره چې دا چې څنګه بدلول غواړي کم نمونه قلب کې غواړي هغه بازار کې بتاله هغه شی ملاويږي هغه واچوا یو شی روغي دی بل شی روغي کور ته چې کله لاړ شي خپل به بیان به ورته وي به چې وجنتیانو ډیر عجیب خبره دا تاسو چې دې زینت لئی یو شان روغ وئی هغه زینت چې راغلی والله چې تاسو حسن دوبالا شوه دې سړی به ورته وئی چې من ته رب العالمین خپل دیدار وکړ الله جل جلاله مولد او بیا روان دي الله د مشکو د انبر او بارانونه وکړل او الہ العالمین رو باندې داسې هوا را وستاو هغه هوا سره زمونږ حسن دوبالا شو وخذو وهرو من په دې باندې نه پويګو چې من ترونو تاسو یو شی وی چې ورازو تاسو حسن کې هم اضافه شوی راو هغه هوري به ورته وی چې موږ له خو نور پته نشتا لیکن یو هوا راغلی واو ډېر خوشگواره هوا واو هغه هوا په وجه باندې زمونږ حسن دوبالا شوی دی تاسو جنتونه بل دومره خوشالیانی وای خدا بچاله ملاویږي دا به چاله ملاویږي چې د سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم راوړي شي دین مطابق زندگی تیرا کړی را هغه چې وینه د الله په دین باندې قربان کړی را یو صحابي ایک میدان جنگ کې ولاړ دی غیر چا پیرته نه کفار راتاو شول دته تیس تلاره نه وا ما وتا یا بر الله دې کومنګ امتحان را نه ولي کچره مونږ وې نو مونږ به هرن زب شي وې چې تیس تلار مونږ نشتا سوچ مله هغه صحابي وای چې کله پوه شي درنګ سات لا مرګ دې تو یې پلاسوا میدان جنگ کې jihad مرګ پستر کو باندې ولید ځان له تسلی ور کوي ورته وای چې که خدای کوي سبب زمون ملاقات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام سره وشي ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو صحابه کرام ډیر وفات شو نه دوی چې زکه مرشم زب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره او داغه ملګرو سره زما ملاقات وشي دا مرګ سمرګ د خپل ملګرو سره پکې ملاقات کیږي نو په جهاد کې ورننه او په صفونو کې شهید شو ولی الله ځان ورکړو وجود ورکړو د الله په دین قربان کړ شاعر وایي جان دی اسی کی تھی جان دی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا وہی دا ځان الله درکړو دا وجود تا خپل نو الله جل جلاله تعالی درکړو نو چې الله درکړو الله له دې ورکو نو حق خدا دې چې تا د الله هیڅ حق نه ادا کړي ولې د الله خپل روح او خپل بدن وو الله له دې ورکو خپل قرض ولا واپس کو ډیر وخت فائدہ ته واغستا نو تعالی له خپل امانت واپس کو تاسو تور کړي را حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا او الله جل جلاله دا خود پروردگار عالم یو لوی رحم دے دا لوی رحم دے چې الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم
بأن لهم الجنة اللہ فرمائی چې ما پروردگار عالم انسانانو سره سودا کړی دا ما انسانانو نه د انسانانو مالونه او د انسانانو جسدونه دا لګر چې ما ورکړي دي لیکن ما رب العالمین فرمایي د جنت په بدله باندې تناغستی دي ما سودا ور سره کړی دا ما ورته ویلي دي چې دا زما وجود دا زما صاحب دا ستای تا په ما باندې خرڅ کو د دې په مقابله کې بتاله جنت درکما دا خدای الله رحم دې کني دائم ویلې شو چې دا زما بدن دې دا زما روح دې په دې کې تا کار نشته او دا به مال مفت کله زیرا کوي او نه جنت شته او نه سشته ز په مخه دا خدای الله رحم دې چې الله به انسان له جنتونو ورکي ادنا مسلمان ته الله داسې جنت ورکی چې هغه به وخاندي ورته وایي چې الله ما پرې ټوکې مکو داغه به خاو خاطر کې ناراضي داغه به ګمان کې ناراضي دا الله جل جلاله د متقینو د پاره پیدا کړی دی مولانا ډاکټر عبدالحی عارفی رحمت الله علیه هغه به وی فرمایي الله جوړ کړی او د خپل